کوم ملګرو دا د خانوزۍ تورغر یونین ګرد ممبران دلته موجوده دي په ایمرجنسي کې د دوی یو خبره ده دا خبره واورئ دا ضروري خبره نحمده ونصلي على رسول الكريم فما بعد نن سهار وختي موږ اطلاع رااله تقریبا د خانوزۍ له کوم یونین چې دی نو د هغه له طرفه مخاطب یو د 9:30 بجې وې موږ ټلیفونان راغلل چې بهیې د خانوزۍ اے سي هغه په غره کې دی او څه ګاډیانې په پیسې دي سروې والا راغلي دي ډیمارکیشن کوي نو بیا موږ چې رابطې سره وکړې تقریبا 8 بجې وویل چې موږ ګپ سره رالو چې موږ غره له روډ له راووتو لا خوا د اې سي ګاډیان د لیویز ګاډیان روډ له راووتې موږ چې ولاړو دفتر له د اې سي ګاډي نیمه ګنټه دفتر ته ولاړه وه چې عمله نه وه چې دفتر یې خلاصولی نو بیا موږ ورغلو له اې سي سره کښېنوس په دا والا چې بهیې دا خو تا په شپه یو ریټ نه کولی یو ځای اپریشن نه کولی دا سروې ته څه طرح په شپه کوې ول ما له د ډي جي ماینز د طرفه یو لیټر راغلی دی زه د دې لیټر په حواله تللی ولم موږ دا خبره و اې سي ته وکړله چې موږ تاله په بار بار د راغلي یو موږ 10 بجې راسو نه یې 11 بجې راسو نه پر 12 بجې لا موږ راغلي یو ول دوی په غوسخانه کې غسل کوي اې سي صاحب نه دی راوتلی د سر له ورغلي یو د درې سټاف ته ورغلي یو نن بیا کوم نوبت راغلی چې د شپې په بتۍ کې د موټران تللي دي پر 15 بجې پر 16 بجې په بتۍ کې موټران ختلي دي پر 8 بجې بیا ته راشې وسوې او دا ته تا د چی ډیمارکیشن کولی نو داسې چې ویل ما د الجبل غږ کولی موږ خو 1280 کړ دا 1280 کړي چې دا کومه سروې کوې په دې کې خو 10 غنټې لګېږي 8 غنټې لګېږي ته څنګه په 2 غنټې کې بیا ولاړې هم بیا رالې هم بیا سروې د وکړه باید موږ په سترګو کې خاورې راچې ته له چا سره ملاوې د ول دا قدم واخیستی په دې نوعیت د سره نور جواب نه و یا زه د لیټر تابع یم موږ دا خبره ورته کوو ټول پاکستان ته دا خبره کوو نه ریزولوشن نه ډي سي ته دا وایي نه کمشنر ته وایي وګر پاکستان ته دا وایي چې دا سرکار له موږ سره زیاتوب کوي خاص کر د اې سي خانوزۍ او ډي سي ریزولوشن دا له موږ سره دا خبره څوک ده د هغه اې سي را سره کړې ده چې وروره د په دفتر د پر ټیبل باندې موږ باقاعده درخواست ورکړی دی دا درخواست نه ریسیو کولی موږ 4 واره ورالو د ول تر هغه پورې بغره له یو سړی نه دي نه به یو اداره دي نه به سکرټري دي نه به ډي جي ماینز نه به سکرټري دي نه به یو بل ډایرکټر دي د سروې دپاره چې تر څو پورې زه نه ما ته اطلاع نه ملاو شوې او زه ورته ته اطلاع نه کوم در ستاسو کوم د خانوزۍ د ولس کوم تحفظات دي دا تحفظات په لري کېږي بیا به د غره خلک دي دا زموږ د خانوزۍ کوم دا تور غر دی دا ټوټل د خانوزۍ د ولس دی دلته موږ د هیڅ چا الاټمنټ نه منو د هیڅ چا الاټمنټ نه منو نه موږ راغلي څوک پرېږدو چې تر څو پورې زما تحفظات دي زما غر دی اول به ما قانع کوي که هر څوک راځي په دې د سرکار په ترو راځي په غلطه په غلا اوس که خلک په شپه ولاړ شي یو ځای غلا وکړي دوی وایي زما په تیاره کې یو کار کولی چې ما څوک ونه ویني او د خانوزۍ اې دی چې هغه په شپه د غلا پرچم تللی دی د سروې کړکې ده او په ګنټه 2 کې راغلی دا سروې هم نامکمله ده دا کاروایي څه ټایم څوکې ده دا د شپې تقریبا 4 بجې 5 بجې چې کوم لیویس د عمله ده هغه ول موږ ته اطلاع راکړه موږ په بتۍ کې روان شو غره دا ټایم خو دفتران ګرد بند دي د دفتر چې موږ ورسول ته ملاقات کوو دی پر یوه بجې لا دی نه راغلی دفتر په 12 په دغه شپه یې په شپه څه غره له وختې موږ دا خاص کر وایي سي ته دا خبره کوو ډي سي ته کوو کمشنر ته کوو و ډي جي ماینز ته کوو ډي جي سکرټري ته کوو چې دا دوی چې کوم رویه له موږ سره دا واره دا کار وکړي دا په ایلیګل طریقه وکړي غلط وکړي سرکار په غلط طریقه راغلی د دغه ریاکشن به دوی وویني مطلب ته یې که لیګل وایه نو خو په دروازه کې کېده یا په روڼه ورځ په لمر کې به کېده د دې ریاکشن دوی چې له ما سره سرکار د پیسو په زور یې کوي د تعلق په بنیاد یې کوي په را سره سخ یې کوي له ما سره سم کار په ایلیګل په غلط طریقه کوي د دې ریاکشن به د خانوزۍ ولس دا یونین د موږ د کرومایټ یونین دی د تور غره په حواله جوړ شوی دی د دې ریاکشن به موږ سرکار ته ان شاء الله ورښکاره کوو و دا کوم د الجبل په نامه دا غیر غلط خلک دا درګه فایل دی ایلیګل الاټ دی و دې ته به موږ د دې ریاکشن ورښکاره کوو چې زموږ کوم ملکیت دی زموږ کوم حقوق دي موږ به خپل حقوق دلته خورو موږ به دا غر چلوو ان شاء الله دا سرکار ته به موږ ښکاره کوو دا د الاټ و 2 نمبر دعویداران ته به موږ ښکاره کوو چې دا زموږ غر دی موږ به دا ولس ان شاء الله راوځو دا شی به بیا اې سي ویني ډي سي به ویني سکرټري او ډي جي به ویني چې له موږ څه کوم زیاتوب وسو موږ پر حقوق موږ پر روڼ ورځ پر روڼ سترګو به ان شاء الله قدم اخلو بیا به دوی ویني او زه به الله کوم دا خواست کوم چې دا دوی نن په کومه تور شپه کې چې دا صرف د نمائندګي د کړګي چې موږ لاړو رالو دا هیڅ قسم د مارکیشن نشته نه موږ منو او نه موږ دا خبره سره بیا په ځای پر کاغذ باندې غواړو چې دوی فالو کوي چې بیا دا ورځ د یو ډیمارکیشن په شپه ولاړو غره له ماجو سر پیش کار کړ چې موږ رالو دا زموږ له طرفه دا پیغام دی او دا ټول خانوزۍ ولسته چې موږ بیا دا روډ کوم بندولې بیا موږ ځای درنه کوله د سکرټري د دفتر تر مخ کوم د ډي جي تر مخ کوله کوم د سکرټري د دفتر کوله کوم د ډي سي تر مخ کوله دا ټول ولس په کوم ورځ راوغوښتل د ولس پر راځي ګر به تیار یاست ان شاء الله دا غرب زموږ روز موږ دی موږ به اوس ته د ولس لپاره پیغام څه شي دی وایي دا آینده لا عمل اوس بیانوي چې نه بیانوي
دا کوم لیټر چې دی دا لیټر بیا زه ته د ښکاره کوم دا لیټر په دا موبایل کې راځي چې کوم دغه دا خبره کوي سی صاحب چې ما ته دغه لیټر ملاو شوی دی په دې لیټر باندې ما کومه کاروایي کړې ده په دې کې نور یو شی نشته بس ته مازې ولاړ شه سروې وکړه سروې نو په شپه خلک نه کوي په دې کې دوه کسان دي یو چې دی یو مسټر آصف علي ډیپټي ډایرکټر دی SMDG دی او یو مسټر منیر احمد دی اسسټنټ ډایرکټر دی SMDG دوی دوه د دوی نومانه ورکړي دي صرف دا لیټر جاری کړی دی چې دلته مو ورسي دا سروې وکړي دا هم یو پوینټ تللی دي دا چې کوم دوی د الجبل د الارټ خبره کوي دا 1280 کړ دی دوی صرف یو پوینټ تللی دي مازی صرف مازی په سرکار په قانون کې موږ په سور کې خاور نشي یو ډیمارکیشن نشته نه الجبل ستا دا 2 نمبر بوګس فایل دی 2 نمبر الارټ دی دا موږ غر د چا تابعدار دا ولس غر دی چې ولس یې غواړي هغه تابع موږ چلو ان شاء الله دا انده لا یمن د فارستی خبره ستکه بیا غلبات بیا لا دا لمن دا چې موږ د خپل پیغام ریکارډ کی لایو ریکارډ کی و دي سي خانوزي ته مو ویل و دي سي پشن ته مو ویل و سکرټري مېس ته مو ویل و دي جي مېس مو ویل چې دا زموږ غر دي خانوزي له یو قسم ډیمارکیشن په حواله ټیم نه راځي اول به راځي د خانوزي دا زموږ دفتر دی دفتر پرومایټ یونین خانوزي دا زموږ دفتر دی لازم له موږ د خدمت خانوزي ولسیو موږ د خانوزي ولس دا یونین ورته ټاکلې دي دا به زموږ تحفظات لري کوي بیا که غره ډیمارکیشن راځي موږ به ولاړ پر امن طریقه وي کله موږ کارونه چلول کله چا د آلات یو ترتیب چې موږ تر مطالعه سوي نه یو زموږ تحفظات لري سوي نه یو موږ مطمئن سوي نه یو دا هغه موږ په خپل اثر رسوخ په خپل طریقه کار چلو موږ په دې کې هیڅ عمل دخل نه غواړو دې برداشت یو سوال به زه پرو یو سوال به زه پرو شهباز خان مو خپل خبره دی په خره کې انویسټر دی د میډیا له لارې زه نن وداګورو ته دا پیغام جاري کوم چې دلته تر ټولو غټ انویسټر زه او زه د دې نه د دې ولس د دې قوم تابع دلته چې دا کوم کارونه د غلا پر چم کیږي د دې د لاس د نیولو لپاره زه هر قسم تاوان ته تیار یم د دې ولس د دې نه لپاره د دې علاقې لپاره دا تر ټولو غټ انویسټر زه صحیح شهر ترنګ اصول فالو سوي دي موږ فالو کړی دي آینده به فالو کوو او دلته دا کوم کارونه د شپې په نیمه کې کوي دا غلط کوي دا ډیمارکیشن ما د ورځې کړی دي چار څوک غواړي زه به مخ ته کېږم په دې شپې په تک باندې مسله د اخلاص دا د خلکو تصرف خلاص کی د شپې موږ په یوګي باندې یو څه دغه ماده شکریا د خلکو د انتظامیه چې ماشاء الله اوس دفترانو د شپې پر 4 بجې کار شروع کړي ان شاء الله تعالی کې دا چې ملک پر مخ نور سمس چې دا انتظامیه پر 4 بجې کار شروع کړي نو دې دا معلومه ده چې ان شاء الله تعالی مخ پر شګړه روان دي او موږ دغه زه تر قدرت انستریوم لما سر دا ګټ چکداران دي دغه لما سر جلا لیکلستا خطونستا چې ان شاء الله تعالی موږ په دغه فصل کې اتنوي کسان چکداران موږ د دینن تابع یو د موږ مطمئنه کړي دا په صحیح طریقه روان دي دا دولت د حق د اصولېدلو یو ډېر شایسته ذریعہ ده دا کمال جبل شدی د الجبل ورکاډر لما سره موجود دی کدا چیر تسلیم دی لما سر ستاز ماغه د ولې بند کړی دي دا ګر درواغ دی دا ګر دغه یو فایل نسته دا دراج د عدالت په لار باندې عدالت کې د خپل کیس جمع کی بیا دراج موږ د ترلاس ونیسي دا عدالت لنشتله 2 نمبر کاغذان ور جوړ کړی دي کار په پاسي د وطن حق په بلوړي نو دغه د پاره دی هغه د موږ ستې د ګورو د پاره عدالت ته د کواکی 1 نمبر دی د خپل ګر شیان په عدالت کې جمع کی عدالت موږ راوغواړي موږ ترلاس ونیسي موږ دې ته واره کړه تیار کني 2 نمبر کار په پاکستان کې جایز دی نو موږ هم جوړ کړی دی الاټمنټ او کدا ترنګ ستا په دې کې د سلا کړو اسټام دغه ورکاډر تابع دغه الاټمنټ تابع ستا که هغه منل کېږي د ازما سلا کړو ونه منل کېږي راس له ماستر فورم کې نه کېږي بس دا اخري خبره ده د دې چې کوم اکشن سوي دي د دې ریاکشن به واستوار بسم الله الرحمن الرحیم اجي اشفاق د یونین له طرفه نمائندګي وکړه خپل خبره کې شوه او شهباز خان د پرومایټ دلته کوم انویسټرز دي ټیکداران دي دا غوله طرفه زموږ بنور کله همیشه فریاد کول دي واره فریاد نه کوو ډیر پښکارا ورته وایي سرکار ایسی دا کوم امیر حمزه صاحب چې دلته ناست دي زموږ ایسی د کاریزات دی واره دونه مخامخ د خلکو تړ پاټۍ لزانه جوړه کا پریکې لزانه جوړ کړي زه په خپل سره د ملګرو سلور واره موږ د ایسیل ورغلیو په دا بابت باندې چې وروره تر وارم دلته بلې سناستو د اطلاع بلې دي هغه هم دلته روپۍ واخیستې هغه هم دلته مفادات واخیستل دا ترایه سروې راویستله بیا ولس ورته ودرېدی په دې مت کې دا ولس 40 کسان فایار کړ نو لہذا موږ په ایډوانس کې تاسو کاغذان جمع کوو په ایډوانس کې تاسو درخواست درکوو چې وروره دا تر خلک مره برېږده مده الارټ ولا را برېږده تر څو د ولس قانوني تحفظات دی لري کړي
دا سړي د موږ سره د ایسي کول کړی دي، وعدې یې کړي دي، زبان یې کړی دي، نه پر کول ولاړې، نه پر زبان ولاړې، نه پر واده ولاړې. موږ پښتانه یو، پښتو لرو، دا هم بل لوستې باید چې دم یو زبان پاللی وای. نن د خپلو ګردو خبرو یو ایلیګل طریقه باندې د شپې پر 4 بجې، پر 2 بجې، پر 6 بجې موږ خبر شو ولټمان راغلي دي، خلک راغلي دي بغره کې. پر 4 بجې سروې شروع کړي، پر 4 بجې د شپې پر 5 بجې غلا کوي، سروې نه کوي، هیڅ کار نه کوي، نه دلته تا قیدي نیولی، نه دلته تا غل نیولی، نه د ټیرریسټ نیولی، څه د شپې پر 5 بجې را روانې غلا د کړي ده. د الجبل په غلا کې مکمله ورسره ملوثه یې، لهذا د ولس ستا دا کار غندي، ډېر په سخت یې غندي، او دا درته وایي چې پر کومه لار را روانې دا لار ستا دپاره ټیک نه ده، دا غلط کوې، د ولس سره ناجایزه کوې، د دغه به بیا یو ورځ پوره حساب اخلو که خدای کوي. مهرباني.